أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة آيات كريمة 238 مخکې تفصیلی باس ته طلاق را روانو مونږ ویلو چې دې باب کې اتلس احکام ذکر کړي د تدبیر المنزل یعنی د کور د جوړښت لپاره هغه احکام را روانو خو لیکن د قرآن کریم قاعده دا ده چې مخکې وروستو قوانین ذکر کیږي نو منځ حکم د عبادت کې چې هغې ته امر مصلح ویل کیږي ربط د دې د مخکې سردار چې مخکې حفاظت په حقوق العباد باندې ذکر شو چې د بندګانو کوم حقوق دي دا ضایع نه کوي اوس حکم کوي چې حقوق الله حفاظت وکړئ نه چې تاسو طلاق کې مشغول تر دې پورې چې تاسو نه د الله حق پاتې شي دې طرف ته اشاره کوي نو فرمایي حافظ علی الصلوات والصلاة الوسطى ساتنه وکړئ په کولو د منځونو حفاظت کوئ د منځونو والصلاة الوسطى خاص کر د منځني په دې کې 18 اقوال دي چې دا کم منځ مراد دی چې هغه مفسرین محدثینو ذکر کړل دي لیکن غوره کول دا چې دینه مراد د مازیګر مونځ دی دارنګه صحیح حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې بخاری شریف راول دی چې کله د خندق غزا وای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازیګر مونځ پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هیرو کړ چې کوم خلکو د وجه نه موږ نه د مازیګر مونځ پاتې شو نو یا الله د دې کورونه وران کې بخاری شریف 590 صفحه دویم جلد دارنګه مدارکوم دالی کی چې دین د مازیګر مونږ مراد دی افضل التراجم دی کې دین د مازیګر مونږ مراد دی بعض مفسرین لیکلي چې د مازیګر مونږ ته ځکه مراد دی چې سوره عصر په دې دلالت کوي چې ول عصر ان الانسان لفی خسر ځکه د مازیګر مونږ وخت کې خلکو ته کارونه خواږه شي او ورځ په ختمي دا تفسیر کړل تفسیر قرطبی 210 صفحه دویم جلد باندې نو فرمایي حافظو حفاظت وکړئ علی الصلات د ټولو منځونو هو صلات الوسطى خاص کر د منځ مازیګري او د منځني وقوم ودرېږه لله الله ته قانتین تابعداري کوونکي